کم کس چې بغیر د عذر نه د جمعې مونځ پرېښوسته نو حدیث مبارک کې راځي چې دا کس منافق ولیکلی شو په هغه کتاب کې چې نه ورانیږي او نه بدلیږي. دا حدیث مشکات شریف نقل کوي. دویم حدیث مبارک کې دا راځي چې کم کس 3 جمعې مونځونه پرېښوده بغیر د عذر نه 3 جمعو ته حاضر نشو نو د ده په زړه باندې الله پاک مهر ولګوي. دریم حدیث مبارک کې دا راځي چې کم کس پر لپسې 3 جمعې مونځونو ته حاضر نشو دی پرېښودل بغیر د عذر نه نو دې کس اسلام د ځان نه شاته وغورځو. لہذا که کم کسان د جمعې مونځ له اهمیت نه ورکوي او په دې کې غفلت او سستی او ناراستی کوي نو هغه خلک د دې حدیثو په رڼا کې په خپل انجام باندې سوچ وکړي او د دغه خلکو دپاره په دې حدیثو کې ډېر لوی سبق او عبرت پروت دی. بل یو ملګری تپوس کوي چې آیا په مسافر باندې جمعه شته او کو نشته. نو د دې جواب دا دی چې کم سړی شرعي مسافري یعنی د 8 کیلومتره سفر په اندازه یا د دینه سیوا سفر په اندازه باندې دی د کوره وتلی دی او مسافر دی په سفر کې دی نو په ده باندې جمعه فرض نه ده. جمعه خو په بانډو کې اسیم نه وي خو که د په داسې ځای کې پړاو راغی د مسافر چې شهر دی او غټ کلی دی او مصر دی اول ته جمعه شته نو که جمعې ته حاضر شي دا ورله عظیمت دی دا ورله افضله ده او بهتره ده ورله چې جمعې مونځ وکړي. صحیح شوله. خو که دی جمعې مونځ ته نه ورځي نو دی په دې نه ګناهګاریږي. د ماسپښین 2 رکاته فرض مونځ قصر 4 رکاتو کې 2 رکاته وکړي او چې ټایم ورسره نو سنت دی ورسره وکړي نو په مسافر باندې جمعه فرض نه ده چې دا مسله باندې تاسو پوهیږئ. بل یو ملګری تپوس کوي چې آیا د جمعې مونځ فرض دی او که واجب دی. نو دا مسله د ځان سره یاد ساته چې د جمعې مونځ ثابت دی په قرآن سره د جمعې مونځ ثابت دی په احادیثو سره او د جمعې مونځ ثابت دی 1400 کاله په اجماع د امت سره 1400 کاله چې امت را چلیدلی نو په دې متفق دی چې د جمعې مونځ څه دی جی دا فرض دی. دا د ماسپښین د مونځ قایم مقام دی ځکه چې کم خلک د جمعې مونځو کې نو په هغې بیا د ماسپښین مونځو نشته او چې څوک جمعې مونځ نه کړي نو په هغه باندې بیا څه دی جی د ماسپښین مونځ دی نو دا د هغې قایم مقام دی. نو لحاظه د جمعې مونځ فرض دی که بعضې خلک وایي چې دا واجب دی دا غلطه وایي. خطبه اورېدل او خطبې ته حاضرېدلي څه دي جي دا واجب دی باقي د جمعې مونځ څه دی جي دا فرض دی او منکر باقاعده کافر دی. لحاظه چې تاسو په دې مسله باندې څه پوهه او چې کم کسان د جمعې په مونځ کې دا سستی کوي نو ستاسو به مهرباني دا وي که کم ملګري داسې وي کم نوجوانان داسې وي کم خلک داسې وي چې هغې ته دا احادیث مبارکه ورسوئ او دا پیغام ورته ورسوئ چې څوک د جمعې مونځ بغیر د عذر نه پرېږدي د هغې دپاره څومره غټ نقصان او څومره غټ وبال دی نو دا به انشاءالله العزیز زمونږ او ستاسو دپاره د اجر خبره وي او زمونږ او ستاسو دپاره به باقاعده څه وي جي صدقه جاریه وي. وصلی الله علی النبی الامین. زمونږ اکثر خلک په دې غلطۍ کې ډېر مبتلا دي. تاسو زما په دې سیټ کې دا ویډیو وګورئ چې په مسجد کې د مانځه په انتظار کې خلک ناست وي یا د جمعې ورځ وي امام خطبه وي یا بیان شروع دی نو دا وروستي خلک راځي او د دې مخکینو په اوږو باندې باقاعده خپې اړئ او مخکې رتلو کوشش کوي. دوی ته دا احساس نه کېږي چې دا موږ څومره غټه غلطي کوو. نبي علیه السلام مبارک د دې په باره کې څومره سخت وعید اورولې او د داسې کس په باره کې څومره خطرناکه خبره په حدیث مبارک کې کړې ده. یقینا که دا احساس ورته وشو نو دوی به چرتم د دې غلطۍ جرأت ونه کړي. ګوره یو حدیث مبارک کې دا راځي چې څوک دغه شان د خلکو په اوږو باندې خپې رړی که نه په مسجد کې د خطبې په ټیم کې د جمعې په ورځ صحیح شوله داسې د خلکو په اوږو باندې خپې رړی نو نبي علیه السلام فرمایي چې دې کس د جهنم په طرف باندې د ځان دپاره پول جوړ کو. جهنم ته رتلو دپاره د ځان دپاره څه جوړ کو جي پول جوړ کو. الله دې موږ له امان راکړي. دا څومره خطرناکه خبر ده او زموږ بعضې خلکو ته خو بالکل احساس نه کیږي. د خلکو په سرونو باندې خپې اړئ په اوږو باندې خپې اړئ خو چې دې مخکې ورسي او مخکې رتلو کوشش وکړي یا د مخکې نه راواپس کیږي نو واپسۍ کې به لار نه وي لار به نه وي خو د خلکو په اوږو باندې به دې خپې اړئ او وروسته به رتلو کوشش کوي. نو تاسو دې حدیث مبارک ته سوچ کوئ. بل حدیث کې دا راځي چې نبي علیه السلام خطبه فرمایله او یو کس داسې راغی د خلکو په اوږو یې خپې رړولې. نبي علیه السلام ورته ویل کښېنه
تا خلکو ته تکلیف ورکو. د دې وجه همداره چې په دې کې خلکو ته تکلیف ورکول شي، کیدای شي ستا په خپو پسې صحیح د خلکو په کپړو پسې ولګي، کیدای شي ته په چا باندې خپه کېدې، په لاس ورله په خپه باندې ورله خپه کېدې، تکلیف ورله ورکړي، کیدای شي ته په چا باندې ور وغورځېږي او هغه له نقصان ورکړي، تکلیف ورکړي. نو حدیثو مبارکو کې د دې نه په سختۍ سره منع راغلې ده، په دې غلطۍ باندې خپل هم پوه شئ او امت ته هم دا خبره خامخا ورسوئ. اوس داسې خبره د روسته ځای نشته دی، مخکې ځای شته دی. بعضې وخت د دې کسانو هم غلطي وي چې دوی په لاره کې ناست وي. هلکه ته لاره کې ولې کېنې، سایډ ته کېنه، لار په منځ کې کولاو پرېږده چې کم از کم خلک پې تللی راتلی شي. ډېره د معنې جلدي ده، نو ته وایې چې زه وروسته کېنم مخکې بیا ګیرېږم، نو بس سایډ ته بیا ودرېږه یا سایډ ته کېنه، خو خلکو ته کم از کم لار څه که دا کولاو پرېږده. نو که داسې وي چې وروسته بالکل ځای نشته او مخکې صفونو کې ځای شته او خلکو لار بنده کړې ده، نو بیا دا عذر دی، بې جایز دی که یو سړی په دغه طریقه باندې څه شي خلکو ته ووایي چې هلکه لار راکړه، که نه نو بیا عذر دی. که بیا د خلکو په اوږو باندې خپې واړئ نو بیا څه خبره نه ده. یا داسې وي که نه چې لاره پکې چا پرېښې وي، خلکو له تکلیف نه ورکول شي، نو بیا هم د وروسته نه مخکې تلی شي. یا یو کس داسې دی چې مقتدا او پیشوا دی او هغه له مخکې تلل ضروري دي او خلک لار نه پرېږدي یا لار نشته دی، صحیح شوله که نه، نو بیا که هغه داسې وکړي نو زه دا یو شرعي عذر جوړېدی شي. خو چې داسې نه وي نو بالکل د خلکو په اوږو باندې خپې اړول نه د مخکې د طرف نه چې راځي او نه داسې چې وروسته نه ته مخکې ځې. نو حدیث مبارکو ته سوچ وکړئ چې په دې باندې څومره سخته زورنه او سخت وعید راغلی او زموږ چې څومره مساجدو کې ګورو نو دا غلطي ډېره زیاته د خلکو نه کېږي. نو مهرباني وکړئ ځان هم پې پویه کوئ او امت ته هم ورسوئ چې د خلکو اصلاح وشي، نو زموږ او ستاسو دپاره به د اجر خبره وي. وصلی الله علی النبی الامین. په جیل کې د جمعې مونځ کیږي او که نه، که د جیل د حکامو د طرفه قیدیانو ته د جمعې د مونځ اجازت او سهولت نو بیا مسله څنګه ده، او که د جیل د بالا افسرانو د طرفه قیدیانو ته د جمعې د مونځ اجازت او سهولت نو بیا مسله څنګه ده. په دې مسله باندې په یو څو واضح ټکو کې ځان لږ پوهه کوي. ګوره جی جواب دا دی که دا جیل نه دی، دا نه په خاریه کې او نه په اطرافو د خاریه کې، نه په دومره غټ کلي کې چې د هغې آبادي سیوا وه، بلکې دا په صحرا کې، دا په بنډه کې، دا په دشته کې وي به بعضې داسې جیلونه. نو بیا خو هلته د جمعې مونځ کېږي نه، په دغه خلکو بیا د جمعې مونځ نشته بلکې د ماسپښین مونځ به کوي. خو که دا جیل په خاریه کې و، لکه عام طور جیلونه په خاریه کې وي یا په اطرافو د خاریه کې و یا په دومره غټ کلي کې چې د هغې آبادي ډېره سیوا وه، نو بیا په دغه ځای کې د جمعې د مونځ شرایط برابر دي، نو دغلته خو بیا د جمعې مونځ کېږي. اوس په جیل دننه چې څومره قیدیان دي، انتظامیه ده، د دې د جمعې د مونځ مسله څنګه ده. نو ګوره که د جیل د حکامو د طرفه قیدیانو ته د جمعې د مونځ اجازت او سهولت او نو بیا دوی د جمعې مونځ کولی شي، بلکې د جمعې مونځ به کوي. او که د جیل د حکامو د طرفه د جمعې د مونځ اجازت او سهولیت نه و، لکه بعضې وخت د سیکیورټي خطراتي د جمعې مونځ خو به په یو ځای باندې کې او دا قیدیان چې ټول را یو ځای کې، په دې کې بعضې خرابۍ راځي چې په هغې د جیل عمله او د جیل حکام ښه پوهېږي، نو د دې د وجې نه که نه را یو ځای کوي نو بیا به دوی خپل د ماسپښین مونځونه کوي په خپلو بارکونو کې، هغه که په جمع سره کوي او که ځان له ځان له کوي، صرف د ماسپښین مونځونه به کوي. اوس داسې مسله ده که د جیل قیدیانو ته د جمعې د مونځ اجازت او سهولت نشته، خو په جیل کې دننه چې کومه انتظامیه ده د سرکار او عمله ده، هغوی ته د جمعې د مونځ اجازت وي، نو بیا د هغوی خپل د جمعې مونځ کوي او قیدیان د خپل د ماسپښین مونځ کوي. خو که قیدیانو ته او انتظامیه والا ته د جمعې د مونځ اجازت او سهولت د جیل د حکامو د بالا افسرانو د طرفه او نو بیا د دوی څه کوي جی د جمعې مونځ د باقاعده کوي. د جمعې مونځ هغه بیا په دوی باندې ضروري دی چې دا به کوي. اوس دې کې دا مسله ده چې د قیدي په اقتدا کې مونځ کېږي که نه، یو سړی قیدي دی، نو ګوره قیدي بویا جیل ته خو چې څومره راغلي ټول مجرماني، بعضې پکې مظلومان وي خو عام طور مجرماني. اوس که داسې یو قیدي دی چې ډېر په ناکاره او خراب جرم کې راغلی دی او په جیل کې هم خلک هغه ته ډېر په ښکته نظر ګوري، نو هغه بیا نه دي امامت ته مخکې کول پکار. که داسې نه وي نو قیدي پسې مونځ کېږي چې د هغه مانځه په مسلو پوهېږي، قرت یې سم دی، صحیح دی، پرهیزګار دی، نو بالکل هغه امامت ته مخکې کولی شو، ټول قیدیان او انتظامیه په هغه پسې مونځ کولی شي چې په دې مسله باندې تاسو پوه یې. اوس د جمعې مونځ چې کوي نو اذان دې خپل کوي. جمعې مونځ ته 2 اذانه دي، یو اذان چې وخت داخل شي د ماسپښین هغه اذان دې وکړي، او بل اذان چې کوي نو بیا د خطبې نه مخکې د خطبې والا اذان چې دی هغه دې وکړي او بیا دې خطبه وکړي، خطبه لیکلې هم ویلی شي، صحیح شو، 2 خطبې دې وکړي. او داسې که دغسې نه وي او پویه کس پکې نه وي نو لومبۍ خطبه کې د سورې فاتحه ووایي او دویمه خطبه کې د سورې اخلاص ووایي، داسې خطبه کولی شي او بیا دې څه وکړي
د جمعې مونځ دی وکړي. انشاءالله العزیز چې په دې مسله باندې به تاسو پوه شوي او که بیا پکې څه مسله وه نو د هغې به مزید وضاحت وکړو. وصلی الله علی النبي.